بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو کتونکو، نن یو داسې بیا د یو ظلم خلاف، د یو جهالت خلاف اواز اوچتولو لپاره راغلی یم. پښتو معاشره ده، پښتون کلچر دی، پښتون ثقافت دی، او دا ډز چې کوم دی نو دا نن سبا مونږ یو رواج ګڼلی دی. که ډز مو وکړو خو پښتو مو سر ته رسي، او که ډز مو ونه کړو نو زموږ پښتو سر ته نه رسي. زما نه وروسته چې دا تاسو کومه کورنۍ وینئ، دا مشر چې کوم دی نو دا خوا کې چې ورسره کوم مشر ناست دی دا د دې والد صاحب دی، او ورسره دا کم مشر چې ناست دی نو دا د دغې جینۍ والد صاحب دی، او ورسره چې کومه ناسته ده نو دا یې مور ده. کوم ظلم چې شوی دی پروګرام به اوږدېږي، په دې کې به مونږ تاڼۍ ته هم ځو، د دې نه به هم پوښتنه کوو، صرف د الله د رضا دپاره د دې غریبانو د اواز اوچتومه چې ډېر زیات بېوسه دي، کمزوري دي، او هېڅ حسره یې نشته. پولیس هم ماشاءالله الحمدلله، زموږ قانون هم داسې دی چې چا سره په جب کې څه وي نو قانون د هغه دی، خو قانون ټول نه، دا یو نیمه. خور دله ته ووایه چې اکثر زمونږ مور پلار رونه خویندې خپل بچیان چې کوم دی نو په سره ډولۍ کې ډېر په مینه باندې کښېني، پردي کور ته یې حواله کړي، خو بیا هغه کور والا اکثر په دې کې قصور د جینۍ هم کیدی شي او د خواښې هم کیدی شي، د زخر هم، د خاوند هم، خو زیاتر خلک چې کوم دی نو لکه ګوته په ښځه باندې اوچتي. کومه جینۍ چې هلک ته واده شي زیاتر خلک ګوته په هغې باندې اوچتي چې یاره چې کله مونږ خپل کور سیټو نو یاره چې کله جینۍ نه وه راواده شوې نو یاره زمونږ کور سیټو، خو چې دا پلانکۍ جینۍ راواده شوله نو یاره زمونږ کور یې تباه او برباد کړو. آیا خورجان ته راته ووایه څنګه چې ستا پلار دا خبره کوي چې یاره دی په زور باندې بوتله، آیا واقعي داسې خبره ته په زور باندې بوتلې وي؟ زه به داسې ووایم چې جدي کې هر څه راځي. زه به دا خبره داسې وکړم لکه زمونږ نکاح عدالت کې تړلی شوې ده، او هغه کاغذونه هر څه پراته دي، خو چېرته اوس دروغ تا ته ووایم نو هغه به سبا بیا هلته رښتیا کېږي. دا راته ووایه چې دا په زور بوتلل خو چې د جینۍ خوښه نه وي نو مجال شته چې څوک په زور باندې جینۍ بوځي، دا خو کیدی نشي. آیا ستا په دې کې رضا وه؟ او چې ځکه چې زما مور پلار دې نه خبردار نه و، دوی ته لکه پته نشته ده، خو لکه زما رضا وه زه هغه سره په خپله رضا لاړم، ما په هغه غیرت وکړو، هغه بې غیرته و. هغه چې جرګې کولې دا د څه شي دپاره کولې؟ لکه ته زما سره لاړه شه. او جي نو ته ورسره ولې نه تلې؟ نو زه خو ورسره نه تلم، دغه کال کې ورسره زه نه تلم، د کال نه پس بیا ما دوی دا به هم راباندې داخله کړل، لکه دوی ما وایي زه پلار مې چې دا هیواد داخله کړه دا څنګه انسان دی، د سر خو نه د تاله صحیح لکه جون جوړولی شي نه تا ساتلی شي، لکه عمر دي ونه منله، ما دا داخله کړه، د باوجود زه ما دې پرېښودو او زه هغه سره لاړم. ته چې د هغه سره لاړلې نو دونه نوبت څنګه راغی چې لکه ته دلته کې کور کې وې او هغه راغی ډزې وکړلې، دا څنګه؟ دا داسې کار و چې زه بیا د بوتلم، د کال نه پس زه سره بیا لړم، خو زما د پلار دا خبره وکړه چې ته خو ځې په مونږ خو دې هورې واړولې، او زمونږ له کور هغه هم زما فوجن دي، لکه زما ترونو کورونو ته یې واخیستو په زور زیاتي چې ستاسو لور داسې کار وکړو، هغه هم ته یې واخیستو، لکه دوی باندې دوی سره ډېر زیاتي زما د مور پلار سره وشو، خو ما د دې هغه زیاتي ته نه کتلو، زما خپل خاوند پسې لکه زه هغه پسې شوې وم، لکه زما تر اوسه جنازه کې زما خوښ زه هغه پسې شوم، زما په دې وړ پروا نه وه، بس اخر دا چې هغه داسې کړم چې بس ما بس کور ته راغله زه یې وویشتم. ویشتل په څه خبره باندې؟ لکه ستاسو په کور ته خو چې د هلته نه دلته کې راللې نو هغه ډایرکټ راغی دلته کې پته یې ډزې وکړلې که نه تا سره څه خبرې اترې کړې؟ هغه د شپې نه راغی ما ته ده ته یې ویل زه به له کور وګورم ته به ځای ووینې، زه به ولې دا برابر کړم، خبرې مې کول ما ته یې ته ولې راغلې، بس ما ته زما هلته کې زندګي نه تېرېږي، او زه بیمار وم نه ډاکټر له بوتلم، او خدمتونه به مې کولو، او کور کې ډېر ګڼ خلک دي 12 کسه دي، دا خدمت به مې کو ډاکټر له نه بوتلم، او هغې باوجود والو ټکولو اني ټایم یې وال ټکولو، لکه رنځوروله مې بس دا ځای په ځای به پرته وم نو چې ما خدمت نه شو کولی، زه ترې خپل مور پلار له رالم، ما ورته دا خبره وکړه شپې نه، هغه وی دغه بیا زموږ څه خپلوانو هغوی رالو نو هغه هلکان ملکان هغه وی دا به زه په زور بوځم، لکه دلته کې ستاسو په کور راغی چې دا زه بیا په زور بوځم، دا به زه په زور بوځم، نو دوی ورته وایي پر ځای د سره تللی شي خو په زور یې نه شي بوتلی، وایي ښه وي صحیح دی زه به سهار راځم، دوی ورته وایي سهار مار نه وي لکه اوس کې نه خبره کړو که نه، هغه وایي نه هغه یوازې لاړو. دی چې کور ته راغی لکه تا سره خبرې کولې نو بیا په تا باندې فایر شروع کړو، څو ډزې ویشتې؟ دی راغی داسې چې دوی وروډه سهار 9 بجې وې، ما چې مې موږ وڅکله، خو زما د شپې نه په دې غاښ درد و، د کټۍ هم زما په دې غاښ درد و، نو زما وړوکي وراره و هغوی اوس میله کې اوسېږي، هغه مونږ کره وه ماشوم و، نو ور ډبېدو نو هغه ته مونږ ویل چې ته ور کولی وکړه، نو زمونږ د ګیټ دا بوټ ښکته نو هغه ګیټ کولی وکړو، دوی ډایرکټ راننوتو، 3 ورونه دوه ورونه یو دی په خپله او یو یې مور وه ورسره،
لکه درې کس شو کنه 3 باندې 3 کس شول او مور مو سره او چې مور مو سره په موږ باندې نو چې دی رالو د خبرې مې کولې مور هم لکه خبرې مې کولې چې تا تر څه کامې وو ته ولې راتلې را تختې دیو داس چل وینا مې کوله د ما ته وی تو څنګه چل کې لکه کنه ویزیو کو نه زیو ما ته زنه زمې بس ما ماپ کړم زما ته سره ژوندۍ نه تیریږي ما ته پته چې دلته څنګه یې که شانتي الته نه لکه ته ما سره زیاتې کې هم زه تاسو سره نه زموي خاطر نه زی ما ته نه زم د ما هولې چې وړي ته لاس کو تماچې روخ کله او بس لږه کړو زه وښتم سوډه در باندې کړی دي زه یو په دې مېده لګېدلم ما او یو په دې لاس لګېدلم دا لاس مې ماته او لکه مېده مې دی وشلې په مېده باندې او جی اسی که یو ته پوسټر نو کوم حق خبره وکې غزي او ته پوسټانو کوم نه دي ټول فساد جړته هم راتلی شي دا سیده او جی بالکل منی او جی زه خپل غلطي منم ځکه چې غلطي ما کړې وه دا ستا مور ده دا ستا پلار دی مینه خو به تا سره ډېره کړې ده خو منې که نه او جی بالکل په بچپن کې به تا دې ته بیبي کړي دې ته به دې داجي کړي ابو به دې کړي چې څه ته ورته وې پیزار به یې دله ښه په ټایم راوړي ستا به ښه خیال ساتلي ډاکټر له به یې ته ښه په ټایم بوتلې چې در څه کمي ده ته دې پلار راوستې دي نه جی نه دې راوستې مینې د سره کړې ده او جی بالکل نو بیا ولې زموږ د معاشرې د جینکې زه خاص کر جینکو ته دا خبره کوم چې د جینکې ولې د خپل مور پلار د 20 کالو د 15 کالو د 13 کالو د 14 کالو مینې ته نه ګوري او د یو پردي لږ د 2 ورځو مینې د ګوري د هغه سره د کوره تښتي د خپل پلار په سر باندې د بېعزتۍ شم لږ دي دا ولې زه به تا ته خبرې ترخې کوم خبرې به مې راته ترخې خو دا به د هغې جینکو دپاره یي که نه کومې جینکۍ چې داسې حرکت کوي آیا ته د مور پلار د دونې مینې محبت ته نه کتل بس جی موبایل نن سبا داسې موبایل ټول جنکې بس د کوره په دغه کړي دي ستاسو د رابطه یا د مینه محبت دا په موبایل باندې او جی میسج څه ورکول غواړئ هغه جینکو ته میسج څه ورکول غواړئ چې کومې داسې د کور نه د وتو کوشش کي یا د یو هلک سره مینه محبت کي ستا نه دا تپوس کومه تا خو مینه محبت وکړه که نه ستا ته انجام څه میلاو شو بس جی دغه انجام مې تاسو هم وینئ نور خلک هم ویني د دې انجام پته که مرګ نو خو څه ووایي زموږ به پوره نه وه دا خو ستا د مور پلار لکه زه د دوی د زړونو ته وګورم د دوی د زړونه د کتو دي چې لکه یو بېعزتي نه 2 بېعزتۍ نه 3 بېعزتۍ نه څو بېعزتۍ په دې قام په دې معاشره کې ستا په وجه باندې د دوی د چا سره خبرې به هم نشي کولی داسې خبره ده دا زه نه دا به دوی په خپله هم محسوسي چا سره به سترګې هم نشي لګولی چا سره به خبرې هم نشي کولی صرف ستا په وجه باندې او تا لاس هم نه درځي په تا ډز هم نشي کولی په تا ډز هغه چا وکړو چا سره چې تا مینه کوله او دا هغه مور او پلار دي چې ستا روز ته یې نه دي کتلی شپې ته یې نه دي کتلی ستا جړا ته یې نه دي کتلی ستا فریاد ته یې نه دي کتلی هر ټایم بس هما بچې ډاکټر راوله اله دې له دا راوړه اله دې له بسکټ راوړه اله دې له دا وکړه اله دې له دا وکړه ډېره مینه محبت زموږ مور او پلار کې خو افسوس دا دی چې ړمبې زه بیا زموږ کور او بیا زموږ د معاشرې هغه جینکې چې یو داسې دې کې زه د هلکانو غلطي هم نه کوم دې کې غلطي د جینکو هم ده یوازې دې کې د هلکانو غلطي نه ده په دې کې شامل جینکې هم دي خو زه تاسو ته بیا مې یو ریکویسټ کوم چې پلیز هلکانو ته نه جینکو ته دا ریکویسټ کوم که چېرې تاسو داسې حرکت کوئ ما په شانتې حال به موي باقي انشاءالله موږ به تاڼۍ ته ځو او د دې د جړا فریاد چې کوم دی دا به مخکې وړو چې دې ته څه انصاف میلو شي چې څه شوي دي هغه د دې خپلې ذاتي معاملې وي خو زموږ چې کوم حق دی زموږ دا سکرین چې کوم حق ورکوي او زموږ دا سکرین چې کوم ښودنه کوي نو موږ به هغه سر ته رسو انشاءالله